تسبیحات د یو څو د قرآن د آیاتونو نه عجیبه عجیبه فضیلتونه او عجیبه عجیبه خبرې بیانوم چې قرآن کې الله د سبحان الله او دغه رنګ الحمدلله الله اکبر دې ته تسبیحات وایي ذکر وایي د دې څومره فضیلتونه بیان کړي دي الله قرآن پاک کې وایي دې سره تقدیر بدلیږي یو د ټولو نه عجیبه خبره ده الله قرآن پاک کې د یونس علیه السلام باره کې وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون و یونس علیه السلام ما د مئی په خېټه کې اچولی و بطور امتحان خلکو ته ښیي چې ګوره ما پیغمبرانو باندې داسې تېرې کړي وی قسم دی که هغه ذکر نه وی کړی تر قیامته پورې به هلته پروت وی چې تسبیحات یې نه وی کړی نو الی یوم یبعثون د قیامته پورې به د مئی په خېټه کې پروت وی بس هغه فورا دغه په خوله باندې د مئی په خېټه کې ذکر شو سوچ کوو موږ باندې چې تیاره راشي څه شو دروازه م رانه غلطۍ په دیوال ورځو یو سړي چېرته زلزله راغلی و بچي ډېرو یو ویستل بیا وروسته چې زلزله خدای م غرق کوي په زلزله م پوه نه کړم نو زموږ دا حال دی عزتمندو او یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله وی ما ربات دومره بهترین عزتمندو دا د یونس علیه السلام دی دغه رنګ د داود علیه السلام باره کې الله وی وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا والطیر وی دا ذکر دومره اعلی دی وی چې کله به زما داود پیغمبر د الله ذکر کوو نو غرونو او مارغانو به مو سره د الله ذکر کوو هغه مارغان به دومره وجد کې رال وی هغوی هم د الله ذکر شروع کو او زمونږ چې یو بل سړی ذکر کوي بل ورته ځان مه ښایه په ارام کښېنه د تسبیح دې جب کې دننه کا که هغه ځان هم ښه عزت یې وکړه که نه داسې بغیر ځان ښودلې ته وکړه مړه دا ځان ښه هر وخت کې تسبیح لاس کې نیولي نو الله ته ځان ښودل پکار یي که نه الله وایي فاستبقوا الخیرات مړه که تاسو کې نه دي نو رامخکې شئ ځئ د خیر کار ته رامخکې شئ خیراتونه نه خیر کار ته ذکر ته رامخکې شئ نو طریقه ده که نه عزتمندو نو داود علیه السلام باره کې دا وایي بل کې الله رب العزت قرآن کې وایي وی دا تسبیحات زما دومره خوښ دي الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض وی تاسو ته یو ناشنا خبره وکړم تاسو ته پته شته ګوره دې انداز کې وی پته درته شته وی دا څومره ځمکې اسمان کې چې څومره شی دا ټول زما ذکر کوي بل ذکر وی ولکن لا کته وی چې مړه دا کاڼي به څنګه کوي وی دغه خو چل دی که نه دومره دماغ دی هر څیز کې دقه وکړې ولکن لا تفقهون تسبیحهم اوس دې سره ستا څه کار دی په دې ته نه پوهېږې که نه په دې ته نه پوهېږي دا هر سړي چې څومره دماغ نه وي دغه رنګ ذکریا علیه الصلاة وسلام بکرة وعشیه وی ذکریا علیه السلام چې څنګه د محراب نه راووتو نو قوم ته یې ویلې چې سبحوه تسبیحات کوئ د الله ذکر کوئ ذکریا علیه السلام هم عزتمندو خپل قوم ته کړی موسی علیه الصلاة وسلام ګوره جلیل القدر پیغمبران دي د هغه په باره کې قرآن پاک کې راځي الله تعالی کوي وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا یا الله د هارون ما سره ملګری کا څه دپاره یې سره ملګری کړم یا الله نسبحک کثیرا موږ به ستا ډېر تسبیحات وایو ته به خوشحالېږي او موږ له به م خوند راکوي ونذکرک کثیرا موږ به ستا ډېر زیات ذکر کوو او دویم دا دی ما سره به ملګري د نبوت په دې کار کې نو زه دا به م را سره مرسته کوي خو اصل خبره دا ده نسبحک کثیرا تسبیح به ستا ډېره زیاته وایو مطلب زه به یم هغه به هغه ته به یادېږي او دغه رنګ چې هغې وایي ما ته به را یادېږي ګوره موسی علیه السلام دا بیان کړ دا قرآن کې الله وایي زما موسی ما ته داسې خبره وکړله او موږ ته یې بیان کړې ده موږ ته هم د دې وجې نه بیانوي که نه چې زه په دې څیز خوشحالېږم نن سبا خلک ذکر پورې خاندي دې وایي حدیث کې راځي وایي ذکر داسې کوه چې خلک د پورې خاندي چې دا لیونی دی او دغه د جنتیانو باره کې الله وایي حالانکه جنت کې عملونه نشته سوا د ذکر نه مونځ هلته نشته ذکر شته دعواهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سلام وی جنتین بم چې کوم دی سبحانک اللهم وی هلته ذکر به هغوی هم کوي سبحان الله الحمدلله دا ذکر به کوي دغه رنګ فرشتو باره کې الله قرآن کوي والملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض وی فرشتي هم د الله ذکر کوي او دعاګانې هم کوي د بعضو بندګانو دپاره
او ګوره قرآن پاک کې الله رب یو بل آیات کې د ذکر باره کې او د تسبیحاتو باره کې عجیبه خبره کړې وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ذکر د پاره لوي د نور نه مخکم کوا د نور پریوتونه بعدم کوا د ورځې په طرفونو کوا ومن آناء الليل او د شپې کوا یعنی دې لپاره خاص ټیم هر ټیم کې د الله ذکر کوا دی وجه عزت مندو دا ډېر بهترین دی دغه نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رب عزت یو نسخه ښودلې ده نبی علیه السلام ته به خلکو او اکثر نن سبا هم د خلکو زړه تنګي جی عزیزان او رشته داران او ګاونډیان او دکانداران او د لارې لاروي یو سړی راته برنډ برنډ ګوري بس مړه دا زړه مې ډېر تنګ شوی دی نو الله نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله مشرکینو به خبرې کولې نبی اسلام ورسره ښه کول هغوی به ردې بدې ویلې ته لیونې ته مجنونې ته دسې انسان زړه تنګېږي نو الله رب العزت ورته طریقه وښوده نبي اسلام ته وایي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين زما بنده ما ته پته ده دا خلک چې تا ته خبرې کوي ستا زړه ډېر زیات تنګ شي لقد نعلم موږ ته پته ده انك يضيق صدرك چې ستا سینه ډېره راتنګه شي د خلکو د دې خبرو نه د دې خلکو بما یقولون چې څه خبرې تا پسې کوي خو ته څه کوه فسبح بحمد ربک ته به تسبیح کوه د الله حمد و ثنا بیانوه وکن من الساجدین او سجده کې اوسېږه یا ته تسبیحات کوه ته به په سجده کې شمارلی کېږي د دې یو آیت یو معنا دا ده کوم انسان چې تسبیح کوي دا داسې دی لکه چې سجده کې د الله ته پروت دی نو دې وجې نه عزتمندو ډېر بهترین دی ذکر د هر مخلوق کوي دغه رنګې د ژوند هېڅ پته نه لګي نبي علیه الصلاة والسلام چې کله عمر پوره شو اخري عمل چې نبي علیه السلام ته ښودل شوی دی هغه هم تسبیحات دي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نبی اسلام ته وایي بس اوس فوجونه خلک په دین کې داخل شو هر څه وشو دین مکمل شو فسبح بحمد ربک اوس ته الله تسبیحات کوه نو تسبیحات داسې عمل دی عزتمندو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته آخري عمل د تسبیحاتو بیان شوی دی نو ټول به تسبیحات کوو که نه انشاءالله یو ځل خو په تیز باندې چې ته تسبیحات ووایي که نه د بریلیانو په شان باندې ځکه مخامخ د هغوی جومات دی چې موږ هم ورسره څه نه څه مقابله خو کوو که نه وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر مزه وکړه که نه وکړه ذکر بالجهر ځان له کوئ چې چاته ته تکلیف دی بیا به ځان لږ په زوره باندې ذکر کوه چې په زوره ذکر کې دا چې دا غوږونه اوري نو په دې باندې اثر کېږي خو داسې نه چې هغه بنګړې منګړې ته جوړې کړي او خلک تنګې را تنګې هغه کیسې به نه کوې لوډ سپیکرې دې لګولي خلکو ته دغه کې داسې به نه کوې نور ذکر بالجهر ځان له چې ناست دی که نه ډېر انسان باندې اثر کوي تلاوت چې لږ په زوره کې اثر کوي نو د دې خیال ساتئ